نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، د ربیع الاول میاشت ده، نو په دې کې د عید میلاد النبی حکم څه دی؟ لکه عام طور باندې جشن عید میلاد النبی دا ناری او یو اواز کم نه اوچتولی شي په دې ورځو کې او په دې میاشت کې آی شرعن حکم د دې څه دی؟ دا منا وهل په دې کې ثواب دی او که نشته دی؟ نو محترمو، جشن عید میلاد النبی محترمو، جشن عید میلاد النبی اسلام کې عید اختر ته ویل کېږي. اسلام کې دوه اختر دي محترمو، یو ته غټ اختر وای عید الاضحی، یو ته ورکوټ اختر عید الفطر. نو محترمو، دې ته اختر ویل یو خدا درست ده نه ده خبره، ځکه دا خو بیا درېیم اختر شو. نو اسلام کې خو دوه اختر دي. بل محترمو، جشن عید میلاد النبی یو جشن دے بل مشن دے. 3 یا 4 ورځې پس د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پیدایش نه د ابو لهب یو وینځه وه، هغې ورته خبر ورکړو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پیدایش چې ستا وراره شوی دی. نو ابو لهب په خوشحالۍ کې هغه چې کوم دی ازاده کړه، یعنې جشن یې مناو کو. خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په میشن مبارک یې کاڼي ورول. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زندګۍ کې څومره زندګي وه، د مرګه پورې ابو جهل او ابو لهب دوی د هغې مخالفت وکړو، د هغه د سنتو اتباع یې ونه کړه، د هغې د خبرې چې کوم دی هغې سره موافقت ونه کړو، د هغې مخالفت یې وکړو، د هغې سره دښمني وکړه. نو عجیبه خبره دا ده، په پیدایش یې چې کوم دی وینځ ازاده وه او بیا د هغې د زندګۍ چې کوم دی څومره خبرې د هغې خلاف چلېږي، د هغې سره دښمني کوه، دا خو عجیبه خبره ده. بل طرف ته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، حضرت علی رضی الله تعالی عنه، دا مختلف صحابه کرام دی خدا رنګ جشن عید میلاد النبی مناو نکو. خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام میشن مبارک په هغې باندې چې کوم دی دیو خپل اغزان هم قربان کو، هر څه ته چې کوم دی چې څه و هغې ته هغو تیار و او هغه هر څه چې کوم دی وکړه. د اسلام او د دین یو خبرې نه هغې وروسته شوي نه دي محترمو. په نبي علیه الصلاۃ والسلام باندې خپل ځان چې کوم دی قربان کړي دي. نو محترمو، که یو سړی جشن مناوهی، یو جشن چې کوم دی یو سړی مناوهي او په میشن باندې کاڼي ورئ، د دې څه فایده شوه؟ مونږ چې کوم دی میشن، مونږ جشن نه بلکې مونږ میشن د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه به چې کوم دی افناو او دغه رنګې په هغې باندې به خپل ځان قربانو. محترمو، بریلیان حضرات وایي چې کوم دی دا پکار ده او دا جشن پکار ده، خوشحالي پکار ده. محترمو، داسې کار دی چې تاسو ځان ته عاشق رسول وایئ او دوی وایي چې مونږ د نبي علیه الصلاۃ والسلام په پیدایش خوشحاله یو. څوک دې انکار کوي؟ ولې مونږ د نبي علیه الصلاۃ والسلام په پیدایش څخه خفه شو چې مسلمان یې هغه به خوشحاله وي، خو هغه کار به کوو چې کم اسلام کم از کم په اسلام کې د هغې ثبوت وي، د هغې اصل وي، نو هغه به کوو. چې کوم دا کله د هغې ثبوت نشته، د هغې اصل نشته، نو هغه بیا پرېښودل پکار دي. ګوره، بریلیان حضرت ځان ته عاشق رسول وایي. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا ولې نه منع کړی؟ د هغې په زندګۍ کې هم دا څو پیر راغلی دی. دغه رنګې چې کوم دی محترم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د هغې په زندګۍ کې هم چې کوم دی دا ربیع الاول څو پیر راغلی دی، هغې دا چې کوم دی ولې نه منع کړی. دغه رنګې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، دغه رنګې حضرت علی رضی الله تعالی عنه، دغه رنګې چې کوم دی ائمه اربعه واخله، حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعی رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام احمد بن حنبل رحمه الله، مختلف داسې چې کوم دی محترمو هغه علما دي او ائمه دي، هغوی چې کوم دی دا جشن ولې نه منع کړی محترمو؟
چې هغوی نه دی منع کړی نو بیا خو یا خو دا ووایي چې هغوی عاشق رسول نو یا خو دا ووایي او که دا نه وایي نو بیا د دې ثبوت شته نه نو لحاظه دې د دې چې کوم دی ځان وساتئ. بیا دیو محترمو په دې ربیع الاول کې تخصیص هم کوي او خاص کول کې دا خالص بیا بدعت دی محترمو. دغه رنګې دیو دام اعتراض کوي چې تاسو وایي چار تخصیص تاسو کوئ او دا کار کوئ نو تاسو خو چې کوم دی د ختم بخاري تخصیص دغه رنګې چې کوم دی تاسو په تبلیغ کې بیا تخصیص کوئ تاسو چې هلته په دې وخت باندې اجتماعي دغه رنګې چې کوم دی تاسو نور داسې مختلف څیزونو تخصیصونه کوئ د واده د نکاح د مختلف څیزونو هغه بدعت بیا نه دی زمونږ دا کار بدعت دی نو بیا ستاسو دا بدعت نه دی. نو محترمو یو هغه تخصیص دی چې هغه مونږ خامخا ثواب ګڼو او د هغې مخالفت چې څوک کوي څوک هلته حاضر نه شي اکار نه کړي هغې ته مونږ ګستاخ نه وایو هغه مونږ ګناهګار او غلط نه ګڼو محترمو. او بل طرف ته بریلیان حضرات دي نو دیو چې کوم دی ګستاخ دا کس ګڼي او ملامت یې ګڼي چې کوم دی تا ولې جشن عید میلاد النبي مناو نه کو. بل محترمو یو ثواب دی یو علاج دی مو چې یو کار د ثواب په طریقه باندې کوو د هغې به اصل بدن کې موجود دي لکه دیو چې کوم دی دا د ثواب په نیت کوي او ثواب یې ګڼي په اسلام کې دی اصل نشته دی ځکه خیل قرون ثابت نه دی. بل علاج که سړی علاج کوي د دې اجازه شته دی که د دې اصل ویو که نه وي دا ته کولی شي. یو سړی ډاکټر لاړ شي تا د چې کوم دی ستنه ووایي تا د چې کوم دی ډراپ ولګوي نور داسې علاج تاله وکړي چې مخکې د هغې ثبوت نه وي داسې ګناه خو نه ده. نو په دغې لحاظ سره د تبلیغ دا وخت مقررول د اجتماع دغه رنګ یا مثال د ختم بخاري یا بل دا په طور د یو علاج باندې محترمو نو علاج ګناه نه ده او دا غلط کار نه دی او ثواب په نیت باندې یو څیز کول او بیا د هغې اصل موجود نه وي دا یقینا غلط کار دی او دا درست نه دی. نو محترمو دا یو څو خبرې چې ما د دې متعلق وکړي الله رب عزت موږ د بدعات و رسومات نه وساتي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.